عظیم شان عوامی اسمبلی او د هغه مهمان خاص قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ، مرکزی جنرل سیکرٹری پاکستان حضرت مولانا عبدالغفور حیدری صاحب، صدر جلسہ حضرت مولانا عزیز اللہ حنفی صاحب، پر سٹیج باندې تشریف فرما صوبائی قائدین، مرکزی قائدین، اکابرین جمعیت، زعماء ملت اور پد عظیم اسمبلی کی تشریف فرما علماء کرام و طلباء عظام و پدین میون و مسلمانان و روم، عوامی اسمبلی دا مبارکباد ورکوما دفشن و عوامو تا او شکریہ ادا کوما د قائد ملت اسلامیہ گیوارہ با 2018 کی د اسٹیبلشمنٹ او د حکومت پر خلاف باندی د کم تحریک آغاز او د ملین مارچ او آزادی مارچ آغاز کے دی نو ہم د بلوچستان لخاوری زخا او د بلوچستان لسرزمین زخا او کنن د 2024 اسٹیبلشمنٹ پر خلاف باندی او د هغه د ظلم او د بربریت په خلاف باندې د عوامي اسمبلیانو په نامه باندې یو تحریک شروع کړی، نو هم دغه اعزاز قائد محترم و بلوچستان ته ورکړی. دا د دې خبرې مظهر او دلیل دی چې پارون هم د قائد پر بلوچستان باندې او د بلوچستان پر عوامو اعتماد ولې او نن هم بیا دوباره بیا هغه اعتماد برقرار وساتئ. نو لہذا زه ستاسو له طرفه څخه د دغه عوامي اسمبلۍ قرارداد او د هغه په حواله باندې قائد په دغه ډول باندې اعتماد ورکوم چې ان شاء الله العزیز چې څونه ستا اعتماد دی د بلوچستان عوام او د جمعیت کارکنان دا به له تا سره دغسې شانه بشانه لکه له 2018 ته 2024 پورې چې کوم تحریک داسې وخت هم رالی چې د 2 ورځو په اعلان باندې په نوټس باندې او د سپریم کورټ او دستور پاکستان او د سپریم کورټ په مخ ته چې کومه درنه وله نو هم د بلوچستان کارکنانو او عوامو تر ټولې مخکې ریډ زون ته چې داخل څه هغه د بلوچستان قافله وله او له دور دراز علاقو څخه دا دومره غرونه او دغه غوتې هوې هلته ځان ورسولی. لهذا نن هم قاعده ته دغه انشاءالله اعتماد رکو او د عوامي اسمبلی ضرورت د اسټبلشمنٹ دا که په بلوچستان کې دی او که په ملک او په پارلیمنٹ کې دی د هغو خیال دا دی چې دا زموږ خرمستي او دا زموږ بدماشي او چې موږ اسمبلیان یې ربړ سټمپ جوړوو دا صرف او صرف زموږ دپاره رکاوټ د جمعیت علما اسلام ارکان اسمبلی دی که د پارلیمنٹ په سطح باندې هم او که د صوبایي او د پروینشل په سطح باندې هم.
نو لہذا د بلوچستان په سطح باندې تاسو ته معلومه ده چې د تمام اعترافاتو باوجود د اسټابلیشمنټ چې سابقه اسټابلیشمنټ ولې او دا اعتراف یې کړی ولې چې موږ د 2018 چې کم څوک موږ مسلط کړي وو د ملک په سطح یا د صوبې په سطح باندې او د خپل جرم اعتراف یې وکړی چې دا موږ مداخلت کړی وی او دا موږ غلط کړی ولې او دا ویل چې دا قائد تر څو پورې چې جمعیت علما اسلام له موږ سره ملګرتیا نه وکړي او تر څو پورې چې دغه حکومت ختم نشي لہذا د پاکستان د ماتېدو خطره هم ده او د پاکستان د بقا او د سالمیت مسله ده پاکستان د ډیپارټ په خوا باندې روان دی لہذا شپه ورځ باندې د قائد پرې نیولې کہ خدا را عدم اعتماد پاس کر لو اس حکومت کو ختم کیا جائے پاکستان کے بقا اور سالمیت کا